بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبره پښتونخوا سره زستاسو کوربه شهاب الدین هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ پنیغه ګوري او دا پروګرام دا ټیم تاسو بخنه غواړم. دا ټیم تاسو د اف ام 89.4 او اف ام 96 نه نیغ پنیغه اوري او دا پروګرام دا ټیم تاسو د فیسبوک په پیج باندې نیغ پنیغه کتلې هم شي. دا غي د پاره په فیسبوک پیج کولاو کوي. فیسبوک پیج کې با سونو پښتونخوا ولیکي. زموږ دا پروګرام به تاسو نیغ پنیغه ګوري. زموږ هغه اوریدونکو کتونکو چې هغه د هفته پر ورځ هم دا ټیم زموږ دا پروګرام اوري ګوري، هغه زموږ د دې پروګرام د مقصد اهمیت نه خبر دي. مونږه په تازه ترین صورتحال باندې خبرې اترې کوو او د ملک او قوم د پرمختګ د ګاونډي هیوادونو د حقوقو او ورسره د هغې د ذمہداریانو یا د خپل ملک حکومت کاغه صوبایي یا وفاقي وي، په هغې کې که څه کمې کوتاهي وي، چېرته د ادارو څه کمزوریانې وي، نو هغه مونږ په ګوته کوو او د هغې مقصد زموږ دی چې هغه ښه طرف ته لاړ شي. بل طرف ته زموږ د دې ملک او قوم سرمایه ځوان کل چې هغه په یو ښه طرف باندې روان شي. نن مونږه په کوم موضوع باندې چې خبرې اترې کوو، نن د افغان رژیم 15 کاله پوره شو. په 15 اګست 2021 کې افغان رژیم قائم شوی و. 15 کاله وشو. په دې 15 کاله کې لکه 15 کاله ډیر زیات وخت دی. په 15 کاله کې قومونه څومره چې کم دی نو خپلې ادارې جوړي، څومره هغې ترقي کولی شي، څومره د عوامو په توقعاتو باندې هغه پوره ختلی شي، ځکه چې عموما زمونږ د حکومتونو ټایم چې کم دی نو هغه 15 کاله. لکه په پاکستان کې جمهوری حکومت چې کم دی د هغې 15 کاله وي. نو په 15 کاله کې ښه ډېر کارونه کېدلی شي چې څوک یې وکړي. افغان رژیم چې د کله نه بر سر اقتدار راغلی په افغانستان کې د افغان عوام د افغان ولس ستونزو ته مخ دی. که مونږ وګورو د تعلیم په میدان کې افغانستان هیڅ قسمه څه پرمختګ ورکړو. د صحت په میدان کې هغه په زنانو باندې په کار کولو باندې پابندیانې دي. په تعلیم حاصلولو کې هغو ته خنډان دي، خصوصا زنانو ته. غربت انتها ته رسېدلی دی. د ګاونډیانو سره د هغو تعلقات چې د پاکستان سره د هغې د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د پاکستان سره د هغې د تګ راتګ لاره تورخم هغه د څه میاشتو راسې بنده پرته ده، چې د هغې نه د کروڑونو ډالرو نقصان وشو. دواړه طرف ته پاکستان ته هم وشو او د هغې نه زیات افغانستان ته وشو، ځکه چې د هغه ځای چې کم میوجات، کم سبزیانې، کم څه به دلته راته یا د دې ځای نه به هغه تلل، هغه د څو میاشتو راسې دغه مکمل بندي چې دغه نقصان وشو. بیا که موږ وګورو دا حکومت چې کله راغلی نو دا ویله کېدو چې دا د دوحه معاهدې تحت چې کوم دی نو دوی به کار کوي، خو د هغې بلکل هیڅ قسمه هغې څه پاسداري ونه کړه او د هغې مخالف روان دي. همدغه وجه ده چې که افغان رژیم شامل خلک هغې که د هغې وزیر خارجه دی، که وزیر داخله دی، که د هغې وزیر اعظم د حکومت نور غړي دي، هغوی یورپي یونین ته لاړه، نور ځایونو ته لاړل، خو هېچا هم چې کوم دی نو د هغې خبره ونه منله او تر دې ورځو پورې د هغې حکومت چا هم په باقاعده طور باندې تسلیم کړی نه دی. صرف یو روس چې هغې د خپلې مجبورۍ تحت چې هلته کې هغو ته دغه لار په کار وه، په دغه د لار ضرورت و، په دغه وجه باندې روس چې کوم دی نو هغې تسلیم کړ. د دې نه علاوه په دنیا کې یو ملک هم هغې تسلیم کړي نه دي. پاکستان غونته کې ملک چې د هغو سره څومره خیر ښېګړې په لکونو افغانیان دلته میشته، د هغې خدمت د خیبر پښتونخوا اسپتالونه خصوصا او د ملک اسپتالونه عموما دا د افغان عوام د لپاره داسې کولاو چې څنګه د پاکستانیانو لپاره
زموږ په پیښور کې چې کوم غټ هسپتالونه حیات آباد میډیکل کمپلیکس یا خیبر ټیچینګ هسپتال یا لیډرینګ هسپتال او د دې سره زموږ په نجی شوبه کې چې کوم هسپتالونه دي هغه په حیات آباد کې دي یا د دې ملک په نورو حصو کې دي، په هغې کې د علاج معالجې دپاره د هغو دپاره هم دغه شان سهولیات هغه ورکړي کېدل څنګه چې د پاکستان عوامو ته، خو هغې د دې هیڅ خیال ونه ساتو او د پاکستان سره هغې چې کم تعلقات هغه روان دي نو هغه ټولې دنیا ته پته ده. نن که مونږ د افغانستان ځمکه ګورو نو پاکستان نه وي، پوره دنیا اقوام متحده او چې څومره هیوادونه دي هغه د افغانستان هغه نږدې ملګري چې د هغوی په ډېرو سختو کې کومک تعاون کړی دی، هغې نن وایي چې د افغان ځمکه چې کوم ده نو هغه په دنیا باندې چې څومره دهشتګردي د هغه ټولو مرکز جوړ شوی دی. په دې لړ کې د افغانستان حکومت ته څو وارې پاکستان ثبوتونه ورکړل. په ماسکو کې اجلاسونه وشو چې په هغې کې چین، روس، پاکستان، افغانستان د دې وزرا خارجه ناسو، په هغې کې خبرې وشولې، هغې ته ورکړی شو خو هغې باندې هیڅ قسمه څه نوټس وانغستلی شو. نن افغانستان په دې 15 کالو کې په کم ځای ولاړ دی، څه حیثیت دی، په دې باندې به خبرې اترې کوو او کوشش کوو چې سینیر زمونږ کم تجزیه کار دی چې کم په افغانستان باندې عبور لري د بده مرغه، په افغانستان باندې بعضې داسې خلک هم خبرې کوي چې هغه زمونږ د تورخمو پورې چرته تلي نه دي، خو په افغانستان باندې هغې چرته کتابونه وګوري یا چرته په سوشل میډیا په ذریعه باندې د چا لیک وګوري، کالمونه وګوري او د هغې په رڼا کې بیا خبرې کوي. خو مونږه د هغه خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغه په خپله په افغانستان کې او د افغانستان چې څومره حکومتونه راغلي، حکمرانان راغلي، د هغې سره یا په حکومت کې شامل خلک هغه طالبان رژیم کې دي یا د دې نه مخکې وو، د هغې سره د هلته کې بالمشافه ناسته په څو واره په کابل کې او د افغانستان په نورو صوبو کې د هغې تګ راتګ او د هغه خلکو سره د افغان وګړي سره خبرې اترې، نو دغه خلک به مونږ ته صحیح تجزیه کوي. مونږ به خبرې کوو د سونو پښتونخوا ریډیو ډایرکټر دی، د خیبر پښتونخوا سینیر صحافي تجزیه کار دی عقیل یوسفزی صاحب. او عقیل یوسفزی صاحب په افغانستان باندې ډیر جوور نظر لري، هغو څو کتابونه لیکلي دي او ورسره د هغې داسې په بحث مباحثو کې شرکتونه او په څو واره د افغانستان حکومت په دعوت باندې یا په خپل نجی حیثیت یا د سماجی تنظیمونو په دعوت باندې یا د بین الاقوامي تنظیمونو په دعوت باندې د هغې سره په سرلښکر کې د افغانستان سفرونه کړي دي، هلته د هغې د ذمهوارو خلکو سره خبرې اترې کړي دي او په هر موقع باندې او په هر حکومت او په هر وخت کې چې څه حالات په افغانستان کې راغلي په هغې ډېر زیات جوور نظر لري. نو عقیل یوسفزی سره به خبرې کوو. السلام علیکم عقیل صاحب، ډېره مننه د ټایم راکولو. او عقیل صاحب، د افغان طالبان رژیم 15 کاله پوره شو. 15 کاله ډېر لوی وخت دی. وختي ما خبره کوله چې 15 کاله زموږ پاکستان کې د جمهوري حکومت پوره ټایم چې کوم دی نو 15 کاله دی، چې 15 کاله پوره شي. په 15 کاله کې ډېر څه کېدلی شي. د افغانستان تاریخ که موږ د شعورو نه واخلو تر دې ټیمه پورې په هغې کې د مختلف ادوارو ذکر کېږي. څه کړی عقیل صاحب په افغانستان باندې چې ستاسو کومه تجزیه کم جوور نظر د دغې له کبله تاسو څه ګڼئ چې زمونږ د افغانستان دغه د طالبانو رژیم چې کوم دی د دوی دا 15 کاله په تاریخ کې څنګه یادېږي؟ ډېره مننه شهاب صاحب، دا ډېره اهم موضوع ده او د دې موضوع اهمیت په هغه وخت کې نور هم زیاته کېږي چې کله موږ دا وینو چې 15 کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د یو مبهم او یک طرفه دوه معاهدې په نتیجه کې طالبان په دویم ځل باندې برسر اقتدار راغله، نو د هغې په نتیجه کې یا د هغې په رد عمل کې په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې ترهګري چې ده په هغې کې 290 د 500% پورې اضافه وشوه، تر څو پورې چې د دوی د طرز حکمرانۍ یا د پالیسو تعلق دی افغانستان د ډېر بد حالاتو سره په دې 15 کاله کې مخ پاتې شوی دی.
په افغانستان کې د ننه چې کوم معاشي حالات دي، کوم سیاسي حالات دي، د اظهار رای معاملات دي، د صحت او د تعلیم پابندیانې دي یا د سهولتونو فقدان دی، هغه د افغانستان په تاریخ کې د دې نه مخکې موږ چرته هم نه دی کتلی دغه پوره صورتحال. بیا تاسو وکتلم چې هلته کې دننه په دې 2026 کې په شمال کې باقاعده د افغان طالبانو خلاف مزاحمت شروع شو او ښکاري داسې چې دغه مزاحمت چې دا به ورځ ته ورځ په دې کې به نوره اضافه هم کېږي، دا به زیاتېږي هم. بل طرف که تاسو وګورئ د پاکستان سمیت چې هغه د دوحه اګریمنټ او په هغه پوره پروسس کې بنیادي کردار ادا کړی او د نیم وزیران چې په دې ټایم کې ناست دي دا ټوله د پاکستان په دستاویزاتو باندې دوحه او یا نورو ملکونو ته چې دی هغې ته به سفر کوو، پاکستان فیسیلیټیشن ورکړی او چې کله دوی په اقتدار کې راغلل د هغې لپاره بعد چې د دوی د ټولو نه غټ دښمن چې دی هغه پاکستان ډیکلیر شو او د هغې بنیادي سبب چې دی په افغانستان کې موجود د هغه ترهګر ګروپونو موجودګي ده او د هغو سرګرمیانې دي او هغو ته د افغان حکومت د طرفه د سرپرستۍ پالیسي ده کوم چې د 13-4-5 کالو نه په افغانستان کې ناست دي او په پاکستان کې ترهګري کوي. ټیک عقیل صاحب دا چې په افغانستان کې مونږ ګورو دا د طالبان رژیم هر کله چې مونږ د حکومتونو احاطه کوو 15 کالو نو هغه که په پاکستان کې یا په نور ملکونو کې نو دا غي چې کم حکومت کم ټایم وي دیو خو وس هم بر سر اقتداري طالبان رژیم قائم دي نو په دې 15 کالو کې مونږ تاسو کو چې یاره څه کارونه وشو نو تاسو د افغانستان باندې د تجربه د هغه ځای د تاریخ د هغه ځای د نورو حکومتونو کارکردګي او نن د طالبان رژیم کدی ته مونږ ګورو نو دیو په صحت تعلیم او خصوصا د زنانو په مد کې الته پابندیان دي نو صد خیر خېګړې کار دیو کړي نه شعب صاحب یو عام تاثر دا او ماهرینو به د ماهرینو اکثریتو به دا آرا پیش کوله یا دا غو خیال چې په افغانستان کې په کابل کې ناس کوم حکمرانان دي دا د دوحه پروسس په نتیجه کې باقاعده ګایډ شوی دي او دا د کوم مولایان صاحبان چې دي د شیخ هبت الله خون په مشرۍ کې چې هغه قندهار بیس دي او قندهار دغه نظریاتي مرکز دی دوی به دغه په مقابله کې د ماضي چې کوم غلطیانه وي د مولا عمر په دور کې د هغې نه به ګریز کوي او افغانستان کې به د سیاسي استحکام دپاره او د سکیورټي چې کوم معاملات دي د هغې دپاره به دوی یو حقیقت پسندانه پالیسي چې دا یا رویه چې دا هغه به اختیار کړي خو هر څه الټو شو. تاسو به یاد وي چې کوم چې اعتدال پسند نسبتا اعتدال پسند وفاقي وزیرانو په کابل کې ناست هغو چې کله دغه قسمه اوازونه راوچت کړله چې د زنانو د ملازمت د ماشومانو د تعلیم په حواله باندې د میډیا د ازادۍ په حواله باندې د سیاسي سرګرمو یا د اظهار رای په حواله باندې لږ لچک پکار دی نو باقاعده هغې چې دي بې اختیاره کړی شو. درې څلور وزیران تاسو یاد دي چې هغه باقاعده هغې افغانستان پرېښودل او یو قطر دې ملکونو ته لاړله. دغه یو ډېر عجیبه غوندې صورتحال او د هغې د یوه خبره بیا ثابته شوه چې دوی د ماضي د غلطیانو نه سبق نه دی حاصل کړی او اخوانان یا ملایان صاحبان چې کوم دي هغه په نظام باندې حاوي دي اگر چې د نظام د چلولو هغې ته څه قسم لا تجربه هم نه وه بیا تاسو وکتل چې په دې ټایم کې تېره ورځ چې کوم سټیټمنټ راغلی دی اسسمنټ اینډ مانیټرینګ رپورټ د اقوام متحده راغلی دی صحیح په هغې کې نشاندهي شوې ده چې د افغانستان ځمکه نه صرف دا چې د پاکستان او نورو ملکونو خلاف استعمالیږي د ترهګر ګروپونو په لاس کې بلکې دا هم ویلي چې هلته کې 240 لکه ماشومان چې کوم دي هغې ته د بنیادي غذایي قلت 240 لکه ښکار دي هغې دا هم ویلي چې تقریبا 4 میلیونه مطلب د 40 لکو نه زیات ماشومانې او یا زنانه چې دي هغه د تعلیم او د ملازمت د بنیادي حق نه په 21مه صدۍ کې چې دي هغه محروم دي
دا تاسو وګورئ د په شا کې چې کوم ملکونه دي، تاجکستان دی، ازبکستان دی، قازقستان دی، چین دی، ایران دی، پاکستان دی، نو دا په دې ریجن کې کوم موږ دا وایو چې د ټولو نه پسمانده ملک ته د خپل طرز حکمرانۍ او د پالیسو په نتیجه کې یا په رد عمل کې نو دا به بې ځایه نه وي. او تاسو بیا وکتل چې هلته کې چې په کومه طریقه باندې د صحت مسلې راپېښې دي، د معیشت مسلې راپېښې دي، په کومه طریقه چې د تعلیم مسلې راپېښې دي، اوس د سکیورټي مسایل چې دي هغه ورته مخې ته راغلي دي. نو ښکاري داسې چې د دوی د 5 کالو چې کومه تجربه وه دا نه صرف دا چې د ګاونډي ملکونو دپاره ډېره تلخ پاتې شوې ده. صحیح انټرنیشنل پرشر چې دی هغه پرې ډېر زیات مخې ته راغلی دی. په دې 2026 کې په هغې کې نوره اضافه هم شوې ده. و داسې خبرونه هم را روان دي چې د ترکي، د سعودي عرب، د پاکستان، د ایران او د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې داسې انډرسټینډینګ روان دی چې دغه کم ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې موجود دي د هغو خلاف به دوی یو جوینټ وینچر چې دی هغه به ترتیب کوي. او داسې اطلاعات هم دي چې دغه پراجکټ ته مجوزه پراجکټ ته د افغان حکومت او د طالبانو خلاف د ترهګر ګروپونو د موجودګۍ سرپرستۍ په مسله باندې دې ته د چین او د امریکې سرپرستي محصول ده. نو ښکاري داسې چې حالات دننه هم پیچیده دي او بهر هم دوی ته د تنهایی چې د یو صورتحال ښکار دي دوی. او د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې په دې ټایم کې صرف چاینا روس هغه واحد ملک دی چې هغه داسې نیمګړی غوندې رسمي طور له دې تسلیم کړی دی. قطر چې هغه د دغه پوره پراجکټ محرک و، قطر هم د تسلیم کولو نه ګریز کړی دی. نو د دیو حالات یا چیلنجز چې کوم دي نو هغه ډېر زیات سنګین هم دي او په راتلونکي کې بعضې نور مسایل چې دی هغه هم د دوی دپاره پیدا کېدی شي. بالکل عاقل صاحب، هم د دیو دغه پالیسیانو له کبله دیو نن د یو زوالي ښکار دي په پوره دنیا کې. او پوره دنیا دیو چې کم ځایونو ته هم تللي، یورپي یونین ته چېرته هم لاړل، نو هلته نه دیو ته ښه پیغام میلاو نه شو، ځکه چې هغو ته اول هم دغه خبره کېږي کم چې تاسو ووي چې 40 لکه ماشومان او زنانه چې کم دی نو هغه د تعلیم او د صحت سهولیات نه محروم دي. داسې 42 لکه ماشومان چې کم دي نو هغه د غذایت د خوراک د کمی ښکاري. نو دا ډیر زیات چې کم دی نو په دې باندې خو ډیر زیات تشویش کېږي. عاقل صاحب دا راته ووایي چې په دې 15 کاله کې د دې طالبان رژیم دیو څه د خیر ښېګړې کارونه هم کړي دي چې دغه چې دیو ته دا کمې ستونزې راپېښې دي، کم چې کم دی نو په د دیو په خاوره باندې چې دا کومه تاسو خبره وکړله، کم چې دغه ترهګر دي او دغه دي د دې 240 لکه ماشومان هغو ته د خوراک مسلې دي، داسې چې کم دی د غربت د مسلې دي. څو وارې پاکستان چې کم دی نو د انسانیت د جذبې له کبله، د انساني حقوقو له کبله هغې ته چې کم دی نو د خوراک د اقوام متحده له طرف نه اګرچې بارډر بند خو بیا هم هغې اجازت ورکو. نو څه ګڼئ څه د بهترۍ کار په دې 15 کال کې تاسو لیدلی دی شوی دی؟ نه جی شایب صاحب، دوی یو د یو فلاحي حکومت قیام یا د ادارو فعالیت چې دی هغه د دوی نه په ترجیحاتو کې شامل دی، نه دوی د هغې تجربه لري، نه اراده لري. دا خو ټپک ماران دي، ټول والاړس پاتې شوي دي. دوی چې ټول عمر جنګ کړی دی، د دوی معیشت، د دوی سیاست هغه د جنګي تربیت او د ماحول نه چیر چاپیره چې دی هغه همیشه ګرځېدلی دی. دوی لکه تاسو د دې اندازه ولګوئ چې بعضې هغه سکولونه چې هغه د انټرنیشنل کمیونټي د نیټو او د امریکې او د بعض عرب ملکونو په فنډینګ باندې جوړ شي، هغه ټولې په هغه کې تقریبا 80% چې دی هغه په مدرسو کې بدل کړي دي. کله چې دوی په حکومت کې راغلل یو راپورټ دا و چې تقریبا 6,000 مدرسې په افغانستان کې په دې ټایم کې هغه 15,000 نه تر 13,000 پورې هغه رسېدلي دي. مطلب دا چې په 21مه صدۍ کې د دې دومره اهم ملکونو په منځ کې تاسو یو داسې ملک ودرولی دی چې هغې باندې د 20 کالو
د امریکای او د نیټو او د عرب ملکونو او د انټرنیشنل ادارو انویسټمنٹ دی. جی په دې کې بل خبره چې دا غدام د چندن کوشاف صاحب افغانستان په دې ډګر باندې ولاړ دی جی یا د دې ذمہواری صرف په افغان طالبانو باندې موږ نشو اچولای. هغه حکومتونه خاص کر د حامد کرزي صاحب حکومتونه دوه ټنې ورچو بیا د اشرف غنی صاحب بیا د اشرف غنی صاحب او د عبد الله په میانس کې چې کوم کلیش و بیا الته کې چې کوم د کرپشن یو گیجو بیا د هغو پالیسیانې بیا د افغانستان کې د یو سیاسي ګوند نشتواله په افغانستان کې د میډیا نشتواله یا د هغې چې کوم کمزور ایجنډا بیسډ رپورټینګ دغه ټول عوامل چې دي دا د افغانستان د موجوده یا حالاتو یا دغه خلکو د ستونزو چې دي ذمہوار دي او دا چې دي په پس منظر کې پاتې شوي دي. صحیح. بیا بل طرف ته تاسو ګورئ نو د دوه اګریمنټ کې اشرف غنی صاحب چې دی هغه دغه حکومت چې هغه امریکای جوړ کړ او د امریکای اشرباد او فنډینګ متحصلو هغه ته بالکل بهر ساتلی و. دلته کې بیا کوم موږ بل طرف ته وګورو نو د امریکای د طرف نه یا د قطر د طرف نه بعضې نور درې څلور ملکونه داسې دي یو ای وغیره هغې باقاعده غوښتل دا چې د دوه اګریمنټ چې هغه دستاویزات چې هغه پبلیک شوي نه دي او اصل نکات هم هغه دي چې هغه د پراجکټ په شکل کې د افغان طالبانو په صورت کې په افغانستان باندې مسلط کی. دا گیم یا په افغانستان کې د طالبانو بر سر اقتدار راتګ چې کوم دی دا دومره ساده نه دی څومره چې زمونږ بعض سیاسي مشران یا ماهرین چې دي هغه ایکسپلین کوي. دا ډېره پیچیده مسله ده. ښکاري داسې شهاب صاحب زما چې لږ ډېر اسسمنټ تاسو ته پته ده تاسو هم په هغه قافله کې وایي چې موږ په جنوري 20 باندې هغه خلکو د سټوډنټ دور چې موږ په 88 کې چې کله باچا خان وفات شو نو موږ سره تللی وو او هلته کې زموږ استقبال چې دی باقاعده د هغه د چې کله هغه قبر ته کوزو او یو ایونټ روان و چې په هغې کې سربراهان مملکت او سفیران ناست وو هلته کې هم هغه دماکې وشوې. هغه دماکو نواخله د 88 نه چې هغه ټایم کې ما او تاسو صحافت هم لکه موږ سټوډنټس وو موږ همیشه افغانستان چې دی په بدامنۍ کې کتلی دی په عدم استحکام کې موږ کتلی دی موږ د افغانستان ښه ورځ چې ده په دغه ټول ټنې ورځ کې هغه موږ نه ده لیدلی. نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې د افغانستان په سټرکچر کې د په معاشرت کې د په طرز سیاست کې او په طرز حکمرانۍ کې چې دی ډېر زیات بنیادي نقایص دي او یو هم حکومت د اشرف غنی صاحب او د حامد کرزي صاحب بشموله هغې داسې کوشش نه دی کړی چې افغانستان د دور جدید د تقاضو مطابق یو ریاست یا یو معاشره جوړه کړي او ښکاري داسې چې ما ته ډېر زیاته خدشه ده او بعضې معلومات او اطلاعات هم دي چې په انټرنیشنل پاور کاریډورز کې یا په انټیلیجنس کاریډورز چې کوم دي په هغې کې د افغانستان د تقسیمه په بعضې تجاویزو باندې چې دی په هغې باندې کار روان دی. که دا وشي نو افغان طالبان یا ټول افغان سیاستدانان چې هغه په افغانستان کې سیاست کوي حکمرانان پاتې شوي دي دا به د هغو په مخ باندې هغه داغ وي چې د هغې وینځل چې کوم دي ریمو کول به د هغې دپاره ممکن نه وي ځکه چې د افغانستان خدا نخواسته که دغه یو فارموله عملي کېږي ځکه چې په هغې کې ډېر اهم پلیرز چې دي دا بعضې نومونه ما تاسو ته واخیستله هغې هم د افغانستان د دې صورتحال نه چې دي د هغې راتنګ شوي دي او هغې انویسټمنټ هم وکړو هغې هلته کې جنګونه هم ورکړو هغو قربانیانې هم ورکړې هغو د جمهوري نظام دپاره کوششونه هم وکړل خو د هغې نتیجه نن موږ د 15 کاله د دغه اقتدار په شکل کې وینو چې د هغې نه صرف دا چې په افغانستان کې دننه مسایل چې دي هغه ورځ تر ورځې په هغې کې اضافه کېږي بلکې د افغانستان یو بین الاقوامي یا انټرنیشنل ګیراو چې دی هغه هم شوی دی او په دغه پوره پس منظر کې موږ ته د اقوام متحده چې کوم ډېر جارحانه رپورټس را روان دي
هر میاش هغه کې د افغانستان په صورتحال باندې په حالاتو باندې تشویش ظاهر کیږي. نو ښکاري داسې چې افغانستان یو ډېر غټ بحران ته په 2028 کې مخ شوی دی او افغان طالبان یا خو د هغې ادراک نه لري یا د دغه بحران نه د وتو صلاحیت نه لري. ډېره مننه عقیل یوسفزی صاحب زموږ سره د خبرې کولو او ګرانو اوریدونکو کتونکو تاسو وکتل چې عقیل یوسفزی صاحب د افغانستان په دې موجوده طالبان رژیم او پوره د هغې تاریخ د دغه حالاتو د راتلونکي وختونو احاطه هغه ډېر په تفصیل سره وکړله او څرنګه چې ما وی چې مونږه په افغانستان باندې چې کله خبره کوو یا که مونږ په نورو ملکونو په حالاتو باندې خبره کوو نو مونږه هم داسې کسان هغه د تجزیې دپاره راولو چې هغه په هغه ځای هغې په خپله د هغې دغه تجربه وي چې هغه وخت په وخت هلته کې تلي وي، هلته حالات کتلي وي په خپله په خپلو سترګو د اورېدلو خبره یا د کتاب د کتلو خبره یا په یو اخبار کې د کالم د لیک کتلو باندې هغې تجزیې نه کوي، بلکې هغې خپلې چې کوم دی نو د تجربې په بنیاد باندې هم دغه عقیل یوسفزی صاحب چې د دغې کومه احاطه وکړله چې که افغان طالبان رژیم د دغه ماضۍ نه سبق وانغستلو او اوس هم هغې په دې خپلو پالیسیانو باندې غور ونه کړو نو یو داسې بحران ته چې کوم دی نو مخامخ کېدو والي دي چې د هغې نه وتل به بیا ممکنه نه وي. اگر چې د افغانستان تاریخ هم دغه د جنګونو تاریخ دی خو تر څو پورې به دا جنګونه روان وي په کار دا ده چې اوس بهترۍ طرف ته یو عملی طرف ته دی راشي او هغې په دې کې خپل یو کردار ادا کړي د ګاونډي ملکونو خصوصا د پاکستان سره. پاکستان چې کم هغې ته کم څه ویلي دي د سیکیورټي په مد کې په کار دی چې په هغې باندې خپل چې کم دی نو هغه عمل درآمد وشي. څرنګه چې ما وی چې مونږه په افغانستان باندې د داسې خلکو تجزیه مخې ته راوړو چې ګرانو اوریدونکو او کتونکو چې تاسو په خپله په دغې باندې مجبور یئ چې د هغه واورئ هغه وګورئ ځکه چې دا داسې خلک دي چې دوی په افغانستان باندې چې کم کار کړی دی د افغانستان د حکومتونو سره چې کم نږدې پاتې شوي دي نو دا ډېر د تجربې خاوندان خلک دي او د دې د تجربې او د تجزیو نه استفاده مونږ تاسو له پکار دي. زموږ سره ټلیفون په لیکه شمیم شاهد صاحب چې شمیم شاهد صاحب په خپله چې کوم دی یو کتاب دی یو تاریخ دی او زما خو په خپله چې کله نه صحافت ته راغلم نو په صحافت کې مې د دې یو سړي سره لاره ده او د ده سره ناسته پاسته ده د نورو سره هم دغه شته دی خو دا یو داسې سړی دی چې د ده تجزیې د ده صحافت دا چې کوم دی نو ما په دې دنیا کې چې کوم دی ډېر کم خلک داسې لیدلي دي. شمیم شاهد صاحب ډېره مننه د ټایم د راکولو. مهرباني. السلام علیکم. مهرباني. ډېره مننه. شمیم صاحب مونږ په افغانستان د طالبان رژیم 15 کاله پوره شو نن په هغې باندې خبره اترې کوو نو زه خو یم چې په اوله کې راته لږ دا ووایي چې د دې طالبانو دا 15 کاله د دې رژیم ورسره مونږ به ډېر مخکې هغه پخواني تاریخونو ته نه ځو ځکه چې هغه خو که تا شروع کړه نو بیا خو دا ټیم ډېر زیات کم دی هغې دپاره ستاسو چې کوم خبرې ما اورېدلې نو هغې دپاره 4-15 ګنټې هم کمې دي خو دې لنډ وخته به لاړ شو چې حامد کرزی او ورسره اشرف غني او دغه اشرف غني او عبدالله او دغه خلکو چې هغې کم دغه حکومتونه وو او اوس د طالبان دا 15 کاله نو دې ته په کم نظر ګورئ چې څومره دې کې مماثلت شي یا په دې کې چې کوم دی نو څه فرق څه دغه شته دی؟ مننه زه خو دا وایم چې حامد کرزي ته چې کوم افغانستان میلاو شو نو هغه دړې وړې افغانستان هغې کې ادارې نه وي په هغې کې نظام نو حامد کرزي په خپلو تقریبا 14 کاله 12 کاله کې هغه ټوټې افغانستان را جمع کړو د هغې نه یو مملکت جوړ کړو یو ریاست جوړ کړو او بیا د کله اشرف غني صاحب ته کوم افغانستان جوړ شو نو هغه جوړ افغانستان خو د اشرف غني صاحب بدقسمتي دا وه چې په هغه وخت کې نړیوال سازشونو د حامد کرزي صاحب په وخت کې پیل شي خو د اشرف غني صاحب په وختو کې هغې ته ډېر زیات دوام ورکړو په افغانستان کې به خلکو وی
یو ملک ته خو دوه ریاستونه دي نو هغه د اختلاف ولدا چې وکړو چې په د اشرف غنی صاحب په حکومت کې یو حکومت د اشرف غنی صاحب او بل د ډاکټر عبد الله نو په دې من کې دا ټول دغه نړیوال سازشونه یو حصہ بیا په دغه دور کې د طالبان سره خبرې اترې شروع شي پولیټیکل آفیس ورته ورکو په قطر کې او داغي تر مخه په افغانستان کې د طالبانو سره امریکای خبرې اترې شروع کړي د امریکای د خبر نه وړاندې هغه سره انټر افغان ډایلاګ په نوم باندې یو سلسله شروع شو چې لومبه ملاقات په ماسکو کې شو پای کې اشرف غنی صاحب هم تلو او دغه شان ځینې طالبان ورته هم راغلي نو داغي ملاقات نو سمدستي وروسته اشرف حامد کرزي صاحب د ماسکو نه راغلی او زه په خور نه تلم مونږ یو ځای ناستو نو ما ته تاسو کوم څه صورت حالو ناغوي مونږ به یو ځای مونږینو کولو یو ځای بم خوراکونه کولو یو ځای بم ناشتي کولې نو ما ورته محسوس بوشي ناغه ما ته چې زمونږ د خلکو کوټي وېستو نو موږ د افغانستان جوړولې شو زمونږ او طالبانو هیڅ اختلاف نشته او د بده مرغه د امریکای د اتحادیانو چې کوم لوب وکړه او په دوحه کې چې کوم تړون شو د تړون وروسته طالبانو ځکه کلهوم چې طالبانو په افغانستان کې دویم ځل باندې حکومت چې راغله دي نو دا نه د جګړې د لاس راغله دي او نو د سیاسي خبرز د امریکای تړونو داغه د لاس د حکومت ملاو شو او اشرف غنی او حامد کرزي چې مزاحمت نکو اعلان کی کوشش دا د شو چې په افغانستان کې چې کوم طالبان ردن لکېږي نو د خلاف مزاحمت کیږي او په افغانستان کې به په 15 اگست 2021 کې یو نو جګړه پیل کیږي او اشرف غنی صاحب او حامد کرزي صاحب دغه سازش ناکام کو طالبانو ته حکومت ورکو او د بد مرغه طالبانو په دې 15 کال کې افغانستان چې کوم ستونزې وي چې کوم د خلکو توقعات نه غو کړو او نن حال دا دی چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې هغه په رسمیت نه پیژندل شي او دا زما په خیال طالبانو د لپاره په دیوال لیکل دي په کارداري کې دی وګوري چې دا اول داسې وشو صحیح دا ځکه داسې وشو چې طالبانو حال ته کې خپل دننه پالیسۍ کې چې کوي دا کې وزوامه په تعلیم باندې پابندۍ ولګولې په اکیډمیشن باندې پابندۍ ولګې دي استادانو باندې پابندۍ ولګې دي په سیاسي خلکو پابندۍ ولګې دي په رسنۍ چې موږ ورته میډیا وایو پاغي پابندۍ ولګې دي د افغانستان کې د ملل متحد چې کوم چارټر د هیومن رائټس چارټر او د سیاست چارټر او د میډیا چارټر دغه نه سرغړونه وشي او نن حال دا چې افغانستان بالکل یوازې دی په پوره نړۍ کې او د ګاونډي وادونو دغه پاکستان چې راغی سره دغه ډیر زیات خط تعلقو سلويخ کال کله و چې ټول نو صفه خو په افغانستان کې د ببر کارمل شوو د ډاکټر نجیب شوو چې پاغي کې د پاکستان سره چرته پول نه بند شي جګړه روانه وا خو پول کولاو وا تګ را تک کولاو او نن حال دا چې افغانستان د پاکستان سره ټول پولی اتلس والا پولیس بندي هغه بندي دي تورخم بندي چمن بندي د بیروزګاری او د تباہي حالت دی بالکل او شمیم صاحب سګنې د افغان طالبان رژیم دا وس چې په 15 اگست 2021 کې کم راغله د اولاد وروسه پوری دي په دې کې او د دیو مخکې د طالبانو چې کم ټنې ورو نو دیو د هغې نه څه سبق اخیستی دی څه تبدیلیانې څه دغه شی څه فرق پکې کم هغه شان دي نه زما نظر چې د هغې نه هم لږ سخت شوي دي زه خو جواب زه خو ګورم د هغې نه هم سخت شوي دي د هغې نه سخت شوي په دې دي چې هغه وخت په افغانستان ته به خلک تګ راته د دوی به په هغه وخت کوم د خلکو د نړیوالو هیوادونو سره رابطې وي د ملل متحد سره رابطه وه اوس خو مسله دا شو چې بالکل رابطې ختمې شوي د پاکستان سره رابطه نشته د ایران سره نشته دغه شان د سنټرل ایشیا نورو ملکونو سره داسې هغه رابطې ختمې شوي دي نو زه وایم چې د هغې نه بالکل دوی سبق نه دی اخیستی د هغې نه حالات نور دغه کړي دي په هغه وخت کې که تاسو وګورئ د دوی مشرتابه به زه خبرې به یې کولې اوس خو ملا هیبت الله صاحب بالکل اډو ښکاري نه
خبره اترې نشته او ساجيبه په افغانستان کې داسې یو پر اصرار وانته کې حالت چې پتن لګي چې څه کیږي او څه نه کیږي. صحیح. او شمیم صاحب اوس چې کوم دی د افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دی لکه یو طرف ته پورا نړۍ کې چې کوم دی نو هغه چې څومره ملکونه دي د افغانستان خیرخوا چې کوم ملکونه وو کوم چې غوښتل چې دلته کې افغانستان ترقی وکړي هغې هم نن وایي چې د افغانستان ځمکه چې کوم دی هغه د ترهګرو یو مرکز جوړ شوی دی او نن الته کم حالات په بعضي صوبو کې په بعضي ځایونو کې راپورته شوي دي نو دا بیا یو خطرناک طرف ته د تلو دغه نه دي نشاندهي نه کوي. نه بالکل خطرناک طرف ته خو په دې ګوره زه کله کله وایم چې طالبان چې کوم تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان دا یو دي دا یو مکتب فکر سره دي نو د پاکستان چې کوم غوښتنه چې د خلاف پرو دي عملیات شي دا نشي کېدی. بل خبردار چې دغه طالبانو سره د افغاني طالبانو سره د 9/11 نه وړاندې و د 9/11 وروسته مو د سره چې کوم د القاعده دغه شان نور عربي وادي چې کوم چینی طالبان چې کوم چې هغه ته ایست ترکستان اسلامیک موومنت وي ازبکستان اسلامیک موومنت او دغه شان اتحاد اسلامي جهاد چې ته مونږ وی غور وای کازک وی غور دا ټول د سره یو ځای شو. اوس هم ملل متحد چې کوم ریپورت ورکړی دا غوډه ستغ دی هغه ستغ دا چې پاره کې وی چې 1500 ترهګر نړیوال ترهګر تنظیمونه دي څومره هغه په افغانستان 15 هغه چې 15 نړیوال ترهګر تنظیمونه دي په افغانستان کې شته او دا د نړۍ لپاره خطر ده. دا چې طالبان وایي د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد سوسواري وایي چې موږ دا خلک د افغانستان خاور د چا خلاف استعمالونه دا یو جدا خبره ده خو خبره ده چې شتون خوشته په افغانستان کې مطلب دا ټول چې کوم د سر په خواو یا په خوا شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې دا ټول پوس په افغانستان کې نو چې دا خلک شته د دې ریفارم هم نه شوی د دې مطلب چې تاسو هغه د دې اسلام نه شوی د دې مسلې نه لري شوی ترغیب خدا نړیوال ته یا دنیا ته یو غټه خطر شته د دې نه هیڅ انکار نشي کول اني ټایم دی خپل ملکونو ته یا د افغانستان نه په نور ملکونو باندې بریدونه یا ترهګری شروع کولی شي. صحیح او دا تاسو غنئ چې په را روان مستقبل کې د افغانستان صورتحال دغه چې کوم دی د افغان طالبان رژیم د دې مستقبل ته په څه نظر ګورئ دا خو چې موږ کوم دغه غواړو شمیز په دې کې حقیقت یې کنه چې ډېر غټ بحران ته چې کوم دی مخامخ کېږي. زه خو دا وایم چې دا د افغان طالبانو مستقبل اوس لږ مشکلات سره مخامخ شوی دی. که تاسو ګورئ په بدخشان کې جګړې دي په بغلان کې جګړې دي دغه شان چې کوم دی نو په کندهار کې جګړې شروع شوې. اول نېشنل ریزिस्टنس فورس چې دغه مشري احمد مسعود کوله اوس چې سمی سادات چې کومه مزاحمت شروع کړې د نغه یونایټډ فورس دی. دغه شان که تاسو ګورئ نو د ایران سره چې کوم سرحدي ولایت دی هرات هغه کې روزانه د شیعاګانو خلاف چې کوم دی نو دی دغه کوي د شیعاګانو باندې ظلم ستم کوي. نو ظاهره خبره ده چې په داسې حالاتو کې تاسو ګورئ په کابل کې دی پر د عاشوري چې کوم تقریبات وغنو شوي دغه شان په بغلان کې چې کوم اسماعیلیان دی هغه ته ازادي نشته او مزار شریف کې چې کوم اهل تشیع دی هغه ته ازادي نشته. نو ظاهره خبره چې دا د ازادۍ نه ور کوي او دا خلک په دباو کې راولي یو ورځ به دا خلک چې کوم دی نو دا به راپاسي دی به आवाज چتای نو دا بر طالبانو د پاره یو ډیره غټه خطر ده. خو زه یو خبره کوم دا کوم چې د سر تاسو ګورئ نو د طالبانو د حکومت چې کوم دا نه د جګړې د لار راغلي د جګړې د لار راغلي وي نو د 9/11 نورستو تر شلو یوشتو کالو پورې طالبانو یو انچ ځمکه قبضه کړې نه و. ټیک د ترهګري به کول ارسه به کول چې کله د سره معاهده وشو نو د داغي معاهده د لاندې رااله اوس هم موږ ګورو نو امریکا پټ د ته خخ کارا پیسې ور کوي د دې سرپرستی کوي او دغه شند امریکای غټ فلوي چې کوم دی قطر دی او قطر ګرځي پولیټیکل افیس هم شته ټول مشرانو یل ته کورونم دي ته بچایانو په شان ژوند دی واړه تیر. صحیح ډیره مننه شمیم صاحب زموږ سره د خبرې کولو زموږ د اوریدونکو کتونکو سره او
ګران اوریدونکو کتونکو تاسو وکتل چې دغه زموږ په افغانستان باندې چې کم ایکسپرت حقیقي یوسفزئی صاحب او شمیم شایست صاحب د هغې کمې تجزیې موږ او تاسو واورېدلې، نو الله دې وکړي چې زموږ دا خبرې په دې کې چې کم دی نو څه حقیقت راشي. او په کار دا ده چې افغانستان د دې خبرو نه او دا چې کوم موږ کوو دا داسې نه دی چې موږ د افغانستان خلاف خدای مکه افغانستان چې کوم دی نو هغه سر پاکستان همیشه په سخته کې ولاړ دی او د هغو سره کومکونه کړي، خو نن د هغې په بدله کې چې افغان طالبان رژیم کم د هغې پالیستیانې دي نو هغه ډېر لکه څنګه چې شمیم شایست صاحب وي چې ډېر زیات سخت وختونه راغلي دي، خو کله هم د تګ راتګ لارې نه دي بندي شوي او د دوی د دغه پالیسیانو په نتیجه کې نن زموږ د افغانستان سره چې څومره د تګ راتګ لارې دي، څومره د تجارت لارې دي، هغه ټولې بندې دي چې د دغې له کبله د افغانستان ولس نن چې کوم دی نو هغه ستونزو ته مخامخ دی، غربت ته مخامخ دی او هغه د دغه ستونزو له کبله هغه ډېر زیات په مشکلاتو کې دي، په ستونزو کې دي. نو په کار دا ده چې هغې په دې خپلو پالیسیانو باندې غور وکړي او دا کم د بحران خدشات د هغې اظهار چې کېږي د هغې په خلاف هغې راپاسي او دغه بحرانونه دا ټول ختم کړي. زموږ د پروګرام باخبره پښتونخوا وخت سر ته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکه اجازه چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ، د الله په امان.